خو بیا هم زموږ شریعت کې یو څلور څیزونه داسې ذکر کړي چې د هغې د وجې د انسان یعنې دا وارث د میراث نه محرومېدی شي، دی به وارث وي، دی به زوی وي، دی به لوري، خو بیا به هم دی میراث نه وړي، دی به د میراث نه محروم وي. هغه څه شیزونه دي؟ هغه یاد وساتئ، په هغې کې یو قتل دی. قتل که یو سړی لګي چې خپل پلار مړ کړي نو دی د میراث نه محرومه دی. ولې دی د میراث نه که هغه یې قصدن وجلې دی هم د میراث نه محرومه دی، او که هغه د ده نه خطأن وجلې شوي دی هم دی د میراث نه څه دی؟ محرومه دی، ده ته میراث کې حصه نه میلاوېږي. بیا دې کې خپل تفصیل دی چې یاره کوم قتل کې به ده ته میلاوېږي او کوم قتل کې به نه میلاوېږي، هغه موضوع جدا اوږده موضوع ده، هغې پسې نه ځو. دویم چې دین یې بدل وي، دین یې مختلف وي، د وارث او د مورث، نو دوی به د یو بل نه میراث نه وړي. لکه مثلا پلار کافر دی او زوی مسلمان دی، نو دغه مسلمان دوی ته به د کافر پلار هغه میراث نه میلاوي. یا پلار مسلمان دی او زوی کافر دی، بیا هم دی کافر زوی ته د مسلمان پلار میراث نه میلاویږي. ولې؟ دین بدل دی. او دریم چې د کوم وجې نه انسان د میراث نه محرومیږي، هغې ته رقیت وایي چې نن سبا نشته. غلامان، پلار آزاد دی زوی غلام دی، یا پلار غلام دی زوی آزاد دی، د یو بل نه به میراث نه وړي. ولې؟ ځکه چې یو کس غلام وي نو د هغه نه چې څه مال راځي نو هغه د هغه د مالک وي، نو چې ده ته د پلار نه حصه میلاو شو، هغه مالک واخیسته، نو دا حصه چا ته لاړه؟ پردي سړي ته لاړه. د دې وجې نه شریعت غلام د مال وارث نه جوړوي. ولې؟ د پلار مال بیا اکثر زوی ته میلاو نه شي. چا ته میلاو شي؟ پردي سړي ته، چې څوک یې مالک دی هغه ته لاړه. نو دا درې شیزونه داسې دي چې د انسان د میراث نه په هغې سره محرومېږي. یو بل شی دی خو هغه د کافرو په مابین کې دی، هغه د مسلمانانو دپاره هغه مسله نه ده، هغه د کافرو دپاره ده چې هغې ته مونږ تباین د دارین ووایو. یو کافر دی هغه په پاکستان کې مستقل اوسېږي، د دې دی باشنده دی، شهري دی، او پلار یې چې کوم د هندوستان دی، یا چې کوم یو د یو ملک دی بل د بل ملک دی، اوسېږي مستقل، شهریت د هغه دی، دوی به د یو بل نه میراث نه وړي. که مسله مونږ له راغله مونږ به فتوا پرې بیانول. دا څلور خبرې داسې دي چې په دې وجه باندې انسان د میراث نه محرومېږي.